ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. نبی علیہ السلام د سیرت پاک بیانات شروع کړیو. نن د دې متعلق خبره درته کوم چې د څومره مخکې پیغمبران تیر شوي دي، د حضرت آدم علیه السلام نه واله تر د حضرت عیسی علیه السلام پورې پیغمبر علیه السلام د دې ټولو پیغمبرانو د کمالاتو جامع پیغمبر. د هغې ټول کمالات چې څومره د پیغمبرانو هغه الله نبی علیه السلام له ورکړي دي. جامع الکمالات دا د پیغمبر علیه السلام یو صفت دی او هغه خصوصیات او برکات او معجزات چې د هغه پیغمبرانو نو هغه حضور پاک کې موجود. زمارونو هر پیغمبر په مخ د ځمکه د الله رحمت دی او ټول پیغمبران د الله مقربین بندگان تیر شوي دي او هر پیغمبر الله په خپله زمانه کې د خپل امت دپاره د هدایت یو لویه رڼا رالیږلې وه. نو د یو پیغمبر صفت چې کوو که نه دا به ذهن کې واچو. بعضې خلک لږ یو کوټې خطا کېږي. د یو پیغمبر صفت چې کوو یا د حضور پاک صفت چې کوو نو هغې کې چې دا غلطي زمونږ نه ونه شي چې د بل پیغمبر سپکاوی را نه شي. په یو موقع کې یو صحابي په مدینې منورې بازار کې روانو او یو یهودي سره مخامخ شو. هغه یهودي قسم خوړه او په قسم کې ده ووی چې والذي اصطفى موسى لا والذي اصطفى موسى على البشر. دا لا دی د قسم سره د مخکې خبرې د رد دپاره یا زاید استعمالوي، دغه بله خبره ده. هو الذي اصطفى موسى على البشر وی زما د قسم په خدای وي په هغه ذات مې د قسمې چې موسی علیه السلام له په ټولو بندګانو فضیلت ورکړی دی. هغه د وی د هغې پیغمبر و موسی علیه السلام. په هغه ذات مې د قسمې چې موسی علیه السلام له په ټولو بندګانو فضیلت ورکړی دی. دی مسلمان له غصه ورله وی دا خو تا غلطه خبره وکړه چې ده له فضیلت د په ټولو بندګانو. نو په ټولو بندګانو کې خو نبي علیه السلام هم داخل شو. اعلی محمد دا لفظ یې ووی، اعلی محمد صلی الله علیه وسلم. آیا د موسی علیه السلام زمونږ په نبي علیه السلام هم فضیلت دی؟ ټولو بندګانو کې خو دیم راغی نو لاس یې اوچت که هغه یهودي له سپېله ورکړه په دا مخ یې ووه. دا زمونږ د پیغمبر سپکاوی وکړه. یهودي لاړ نبي علیه السلام ته شکایت وکړه چې ستا دې صحابي زه ووالم. حضور پاک هغه صحابي راوغوښته، ولې دې ووهه؟ بې د الله رسوله بازار کې قسم خوړه او په قسم کې ده ووې چې زما د پاغه ذات قسم چې موسی علیه په ټولو بندګانو فضیلت ورکړی دی.
نو ما وی چې په ټولو بندګانو د موسی علیه السلام فضیلت شو نو به بعضې بندګانو خو نبی علیه السلام هم د الله بشر دی بنده دی نو په دم موسی علیه السلام غوره شو نو ما له غوسه راله څپېړه مې ورکړه. اوس خبره د هغه صحابي ټیک وه. ولې ټیک وه؟ ځکه چې پیغمبر علیه السلام د ټولو پیغمبرانو سردار دی. ما تېره جمعه هم درته بیان کړی تفصیلي. سید الانبیاء والمرسلین دی، د ټولو پیغمبرانو سردار دی. او تیره جمعه هم په دې درته بیان وکړو چې انا سید ولد آدم او الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه. ټول پیغمبران به قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړي. ټیک خبره وه. ورفع بعضهم فوق بعض درجات. بعض پیغمبرانو له الله د بعضو نه لویه مرتبه ورکړې ده. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. بعض پیغمبران الله د بعضو نه مرتبه کې اوچت پیدا کړي دي. مسلمان خبره ټیک وه، لیکن بیا هم نبی علیه السلام هغه مسلمان صحابي ته غوسه وکړه، بې بد دې کړي دي. لا تخیرونی من بین الانبیاء. بې پام کوئ داسې ونه کې چې د پیغمبرانو په منځ کې ما اوچت حساب کې داسې به نه کوې. نو علما وایي چې دا ولې پیغمبر علیه السلام دا خبره وکړه؟ د هغه مرتبه خو په ټولو پیغمبرانو اوچته ده. نو څوک وایي عاجزي وکړه، تواضع. لیکن ښکلی جواب دا دی چې ما له په نورو پیغمبرانو داسې بهتري مه راکوې چې د بل پیغمبر سپکاوی پکې راشي. ټولو نه زه بهتر یم، شک پکې نشته، خو داسې طریقه به زما د بهتروالي نه بیانوي چې په هغې کې د بل پیغمبر توهین راشي، د بل پیغمبر سپکاري وی راشي. ځکه ټول پیغمبران د الله مقرب بندگان تیر شوي دي. او بیا حضور پاک یو مثال ورکړ، وی ما په موسی علیه السلام او په نورو پیغمبرانو اوچتوی ما. ولې؟ وی د قیامت پر ورځ الناس یصعقون یوم القیامه. قیامت پر ورځ به ټول خلک بېهوشه پرېوځي. یو شپېلی به ووالي شي. یو شپېلی خو هغه ده چې شپېلی ووالي شي نو دا قیامت به راشي. دویمه شپېلی به ووالي شي نو اذا هم قیام ینظرون. خلک به د قبرونو نه پاسي او حساب کتاب له به روان شي. نو بیا چې کله حساب کتاب شروع کیږي نو یو درېیمه شپېلی به ووالي شي. دې سره به د الله عرش راځي او د الله د عرش تجلی به کیږي. یو درېیمه شپېلی به ووالي شي. هغې شپېلی سره چې څومره خلک د بېهوشه به پرېوځي. فاذا الناس يصعقون يوم القيامه. قیامت پر ورځ به خلک بېهوشه پرېوځي. نو د ټولو نه مخکې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به برابیدار شمه، زه به راوچت شم د ټولو نه مخکې. نو چې زه کله راوچت شم د ټولو نه مخکې فاذا انا بموسی، موسی به ووینم آخذ بقائمة من قوائم العرش. د عرش خپه به یې نیولي. ټولو نه مخکې به زه راپاسم، خو چې زه راپاسم نو موسی علیه السلام به ووینم. نو ابسی آخذ بقائمة من قوائم العرش. د الله د عرش خپه به یې نیولي. فلا ادري، ما ته پته نه لګي. فلا ادري، نبی علیہ السلام وی ما ته پته نه لګي په څه خبره چې زما نه مخکې بیدار شوی دی. افاق قبلی، ما نه مخکې بیدار شوی دی. ام جوزیا بصعقة الطور، یا کوه تور کې دی بېهوشه شوی و. الله ته وی رب ارنی انظر الیک، خدای ما ته ځان وښایه تا وینم، ما ته ځان وښایه تا وینم. الله ورته لن ترانی، ما نشي لیدلی. بیا وی الله ما ته ځان وښایه تا وینم، وی لن ترانی، ما نشي لیدلی. چې د بار بار درخواست وکړه، الله وی ولکن انظر الی الجبل، دې غر ته وګوره، دته ځان خیمه، یو جلک ورته خیمه. فان استقر مکانه فسوف ترانی. که دا غر ټینګ شو نو ته به مې ووینې، که غر ټینګ نشو نو ته مې هم نشي لیدلی. فلما تجلی ربه للجبل، چې الله غر ته معمولي غوندې یو خپله تجلی وکړه، جعله دکا، نو هغه غر ټوټې ټوټې شو. داسې ټوټې ټوټې شو چې بعضې مفسرینو لیکلی دي، وی دا په مکه مکرمه کې چې کوم جبل نور دی، ډېر لوی غر دی، وی دا د هغې یو ټوکړه ده چې دلته پرېوته. ټوټې ټوټې شو غر. وخر موسی صعقا، موسی علیه السلام بېهوشه پرېوته. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې زه کله بیدار شم نو موسی علیہ السلام به زما نه مخکې د الله د عرش خپه نیولي. نو اوس پته نه لګي چې ما دیم بېهوشه شوی او ما نه مخکې بیدار شوی دی.
او کنا الله د دې بېهوشۍ نه دې مستثنا کړی دی، دا بېهوشي پې الله نه ده نوستی، د هغې بېهوشۍ په بدله کې چې په کوهیتور کې په ده کومه بېهوشي راغلی وه، هلته بېهوش و، نو دلته پې الله بېهوشي را نه وسه، زړه یې ورته کلک که. وی ګوره که نه موسی علیه السلام ما نه مخکې به د الله د عرش په نیولي، نو ما ولې غوره کوې؟ ما ته ولې وایې چې دا د موسی علیه السلام داسې دی او فلان داسې دی داسې دی؟ نو د دې حدیث ته زموږ علما معلوموي چې واقعي د حضور پاک مرتبه خو په ټولو پیغمبرانو اوچته ده، دې کې خو شک او شبهه نشته. پیغمبرانو کې ما ته آیتونه د قرآن شریف په درجې شته، خو لیکن ته به په داسې طریقه د پیغمبر علیه السلام شان نه بیانې، په داسې طریقه به د پیغمبر علیه السلام فضیلت نه بیانې چې د بل پیغمبر سپکاوی پکې وشي. ټول انبیا د الله مقربین دي، د الله هدایت ستوري دي. خو زه به دې ځای کې یو خبره درته وکړمه دا چې د ټولو پیغمبرانو کمالات الله په حضور پاک کې جمع کړي دي. ټول پیغمبران چې څومره دي هغه پکې را جمع دي. حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، آنچه خوبا همه تنها اچ خوبا همه دارن تو تنها داری. وی د عیسی علیه السلام په دم به مړي جمده کېدل، هغه معجزه ستام شته. د عیسی علیه السلام د لاس نه برنا ختله، هغه معجزه ستام شته. د یوسف علیه السلام حسنو، هغه حسن ستام شته. وی چې هغې خوبانو مقربینو پیغمبرانو ځان ځان له کوم صفتونو اټول پتا کې را جمع دي. زه به درته یو څه شمېرم. د حضرت آدم علیه السلام د ټولو نه لوی منقبت څه دی؟ اداو چې کله الله پیدا کو نو فرشتو ته حکم وکړو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتو دی آدم علیہ السلام ته سجده ولګوئ، په طرف د آدم یا نه ډایرکټ سجده ورته ولګوئ آدم علیہ السلام ته. فسجدوا الا ابلیس، ابلیس پرې پاتې شو او باقي چې څومره فرشتې وې نو ټولې په سجده باندې رب آدم علیہ السلام ته پرېوتې. اوس زما وروڼو دغه سجده زمونږ د امت نه مخکې په نورو امتونو کې یو سجده جایزه وه چې هغې ته به سجده تعظیم وې. لکه موږ د تعظیم دپاره چاته په سینه لاس کیدو، یا د تعظیم دپاره د چا لاس ښکل کو مثلا، یا یو سړی را رواني د هغه تعظیم دپاره پاسو. په دغې امتونو کې د نبي علیه السلام نه مخکې تعظیمي سجده جایزه وه چې چا بل چا تعظیم کو نو سر به ورته په ځمکه کېښود، سجده به یې ورته ولګوله. دا وه د حضرت یوسف علیه السلام رونه چې کم وخت کې رالل او پلار ورسره د یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام سره په مصر کې ملاقات شو، نو قرآن شریف کې الله فرمایي وخروا له سجدا، وخروا له سجدا. نو بعض علما خو پکې څه تاویلات کوي، لکه دې کې هم تاویل بعض علما کې لیکلي دي مفسرینو، خو ظاهري معنا څه ده؟ خروا له سجدا، ټول ورته په سجده پرېوتل. دې ته سجده تعظیمي وایي. او د عبادت سجده هغه مکمل شرک دی، هغه نه مخکې جایز وه او نه اوس جایز ده. د تعظیم د سجدې او د عبادت د سجدې منځ کې لږ فرق دی. چې چاته سجده لګې که ستا دا سوچي چې دې ما له خیر هم راکولی شي، ما نه شرم دفع کولی شي، زما د حالاتو نه هم خبردار دی. لکه مونږ چې الله ته سجده کوو نو زمونږ د الله ته چې سجده کوو زمونږ پکې څه سوچي چې الله سجده درته لګوم چې ماله خیر راکړي، داسې ده که نه ده؟ سبحان ربی الاعلی، هر عیب نه پاکې سجده درته لګوم الله چې ما د شر نه بچ کې. خیر او شر د چا په لاس کې دي؟ ما درته مخکې ویلي وایه د الله په لاس کې. مرض او صحت د چا په لاس کې دي؟ نو مونږ چې الله ته سجده لګو زمونږ دا مقصد دی. او دام سوچي چې الله ته زما د هر څه نه خبرداري، زما نم خبرې، زما د بچو نم خبرې، زما د ښځې نم خبرې، زما د غریبۍ نم خبرې، زما د مالدارۍ نم خبرې، زما د روغ صحت نم خبرې، زما د عزت نم خبرې. نو که په دې سوچ سجده لګې دې ته سجده د عبادت وایي. دا صرف چاله پکار ده او دا په یو امت کې ما سوا د الله نه د بل چا دپاره جایز نه وه، بلکل دا منع ده. او د تعظیم سجده سي هغې کې دا سوچ تینی، هغې کې به سجده آدم علیه السلام ته کوله نو صرف د هغه تعظیم یې وکړو. دا مطلب نو چې آدم علیه السلام ماله خیر او شر راکولی شي، دا مطلب نو چې آدم علیه السلام د ما نه شر لرکولی شي، دا مطلب نو چې آدم علیه السلام فرشتو دا سوچ نو چې آدم علیه السلام به موږ نه مرضونه لرکي، دا مطلب نو. یا د یوسف علیه السلام رونو چې کله یوسف علیه السلام ته سجده ولګوله، دا مطلب نو چې یوسف علیه السلام به موږ له خیر راکوي، موږ نه به شر لرکوي، موږ نه بیماري لرکوي، موږ نه بچي راکوي، موږ نه به روغ صحت راکوي. دا سجده چې موږ کوو دا به چا ته کوو؟ وایه الله ته.
دغه سجده تعظیمی په نورو امتونو کې جایز وه، زمونږ په امت کې دا منع شوه، بالکل حرام مکمل منع ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو کنتو آمر کہ ما حکم کولے ان یسجد احد لاحد چی یو کس بل چاہتا سجدو لگئی، کدا ارر میں کولے چی یو کس بل چاہتا سجدو لگئی، لامرت النساء ان یسجدن لبعولتهن، نو ما بخذو تدا حکم کرو چی خپلو خاوندانو تا سجدو لگوے. ولی د خذ د خاوند تعظیم پکار دی چی او کی او په ښځې د خاوند حق مشته. نو که دا به حکم کولی چې بل چاته غیر الله ته د الله نه ما سوا بل چاته سجده ولګوئ، نو ما به ښځو ته حکم کړو چې خپلو خاوندانو ته سجده ولګوئ، لیکن د الله نه ما سوا سجده منع ده، منع. نو د عبادت سجده که اوس هم کې د الله نه ما سوا بل چاته، نو شرک او کفر دی. پوه شوې په دې خبره؟ عبادت سجده خود پیژندله کنه، او که د عبادت نه علاوه اصل تعظیم دپاره سر اږدې په ځمکه د الله نه ما سوا بل چاته، نو حرام، ډېره لویه ګناه ده، ګناه کبیره ده، خطرناکه ګناه ده. خیر آدم علیه السلام ته فرشتو ته الله حکم وکړو دغې ته سجده تعظیمي وایي چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده ولګوئ. نو دا د آدم علیه السلام لوی برکت شو که نه شو؟ وایه هلکه دې نه لوی کمال بل شته؟ نه. ولې فرشتو ته وایي سجده ورته ولګوئ، او ټولې فرشتې په سجده ورته پرېوتې. د دې مقابل کې د نبی علیہ السلام کمال ته ګوروس. اللہ قرآن شریف کے فرمائی ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی، اللہ وی چې زه پخپله په پیغمبر علیہ السلام درود ویم، زما فرشتیم په نبی علیہ السلام درود شریف وی. او اے د ایمان خاوندانو تاسو په پیغمبر علیہ السلام درود او سلام وایه، تاسو پې وایه. ګوره دا د الله حکم شو. فرق څه شو؟ هغه سجده هغه تعظیمو د آدم علیه السلام هغه صرف فرشتو کړی دی، او درود شریف یوازې فرشتو ته اډر نه دی، چا ته اډر دی؟ وایا فرشتو تم دی، امونږ تم دی، او تر قیامته پورې انسانیت ته دی. دا یو فرق. دویم فرق څه دی؟ هغه سجده صرف فرشتو کړې وه، او دا درود شریف په پیغمبر علیه السلام الله په خپله مویي. هغه سجده د آدم علیه السلام یو وخت کې وشوه، خلاصه شوه، بس یو ټیم هغه سجده شوې ده، او په پیغمبر علیه السلام درود شریف وایا یو وخت کې دی، که نه عمر لبی، عمر لبی. دا برکات شو، دا د هغې یو جلک شو. د آدم علیه السلام د تعظیم یو جلک دلته راغی. هغه سجده د تعظیم د لویه د آدم علیه السلام د اظهار و چې دا یو لوی سړی دی، ځکه فرشتې ورته سجدې کوي. نو دلته الله د نبی علیه السلام د لویوالي ذکر هم وکړو چې دا هم ډېر لوی عظیم شخصیت دی، او دو عظمت یې دې نه معلوم کې چې زه پې خپله درود شریف ویم. د الله درود شریف څه دی؟ رحمتونه نازلول. ګوره یو وخت نه همیشه رحمتونه نازلول، او زما فرشتیم دا دعاګانې کوي چې الله رحمتونه پې نازل کا. دې نه پته ولګېدله چې د اسمان چې څنګه موږ دلته درود شریف وایو، د دې نه دا معلومه شوه نو په اسمانونو کې فرشتې، په ځمکو کې فرشتې، په دې اونو بوټو کې چې څومره فرشتې دي، دوی هم په پیغمبر علیه السلام درود شریف وایي. یوازې موږ نه یو، هغې هم وایي، او تر قیامته پورې به ویلې کېږي. دا څومره لوی برکت دی زما وروڼو، دې نه لوی برکت بل کېدی شي؟ نشي کېدی. نو صحابه تپوس کوي د نبی علیه السلام نه، هذا السلام قد عرفناه، د الله رسوله مونږ ته خو الله په قرآن شریف کې حکم وکړو چې درود مو وایه او سلام مو وایه. نو سلام خو مونږ پیژنو، هغه څنګه دی چې درته مخامخ شو نو مونږ ووایو چې السلام علیک یا رسول الله. صحابه به رالل داسې مخامخ به ودرېدل، نو سلام به یې واچو. هذا السلام قد عرفناه، خو مونږ پیژنو، په یو بل هم سلام اچو، په تا هم سلام اچو. دا خو مونږ ته معلوم دی، دا خو زمونږ په معاشره کې مشهور شی دی. فکیف الصلاة علیکا، درود شریف به در باندې څنګه وایو؟ صلات دا تپوس د درود ځکه کوي چې صلات په لغت کې دعا ته وایي. نو مونږ ته چلو خایا، او د صلات نور هم ډېرې معنی دي. سلام خو آسانو پیژندی چې خلک یو بل ته سلام کوي. کیف الصلاة علیکا، په دې درود شریف مو پوه که چې دا صلات څه ته وایي، دا درود څه ته وایي. د دې معنا خو دعا هم ده، او د دې معنا خو معانی خو نور هم ډېر شته دی. نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی چې په ما درود شریف داسې وایه: اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یو دای ورته وښو.
بل ځای کې ورته داسې ښولی دی اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. بل ځای کې ورته داسې ښولی دی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم فی العالمین. داسې نور قسم درود شریف نبی علیہ السلام صحابو ته په مختلفو اوقاتو کې ښودلی دي. زما وروڼو درود شریف هغه عبادت دی، هغه عبادت چې الله فرشتو تم حکم وکړه چې وایې به. الله د چې عبادت نه کوي د الله د درود شریف نه مراد رحمتونه را لیږل دي. سوال چې کوي هغې ته عبادت وایي، نو سوال فرشتې هم کوي او سوال مونږ هم کوو. الله خو چا نه سوال نه کوي چې هغې ته مونږ عبادت ووایو. نو الله په خپل خپل رحمتونه په نبی علیہ السلام همیشه رماندي او را لیږي. او دا چې کله امت په پیغمبر علیہ السلام درود شریف وایي د پیغمبر علیہ السلام د پاره هم برکت دی او د امت د پاره هم برکت دی او فرشتې هم پې درود شریف وایي. نو تاسو ته هم دا درخواست دی چې درود شریف لږ زیات وایه په نبی علیہ السلام. ښه څومره چې مو وس کېږي نو په حضور پاک درود شریف وایه. اوس بعضې خلک سوال کوي چې د درود شریف فایده څه ده؟ مونږ چې دا وایو چې یا الله په نبی علیہ السلام درود رحمت راولیږي، نو که مونږ وایو که نه الله پې رحمتونه رالیږي نو څه فایده شوه ده دی؟ زما په دې وړه خوله به څو شي که زه ډېر ووایم چې الله ته پې درود شریف راولیږي، ته پې رحمت راولیږي، نو د دې څه فایده ده؟ نو علما جوابونه ګڼ کوي، خو ستاسو د پوهې دپاره آسان جواب درته وایم، ډېر آسان جواب. هغه دا چې ته بیټري راوالې بیټري او د دیوال ته مخامخ ونیسې، خشته دیوالی ښکلې دیوالی، دا ګور یو نظیر درته ښیي، مثال نه دی چې دیوال ته تا هغه بیټري ونیسې نو دا هغه بیټرۍ هغه رڼا او عکس تا په دې مخ راپرېږدي که نه راپرېږدي؟ راپرېږدي که نه راپرېږدي؟ چمک در باندې راپرېږدي، څومره چې دې نږدې کړه چمک در باندې راوځي. نو د دې بیټرۍ فایده دیوال ته نه رسېږي، الټه تا ته فایده ورسېده. هغه چمک تا ته راپرېوته، تا ته لاره ښکاره شوه. دا قرنګې زما د درود شریف فایده نبی علیہ السلام ته رسی که نه رسی الله خبر. ممکن ده وبرسی، ممکن ده زما د بیانانه ولا زیات برکتونه خدای ورکي، لیکن د هغې هغه عکس د هغې هغه شعاع د هغې هغه رڼا واپس زما په مخ راپرېوزي، پې خشته ښکارم. لاره ما ته ډولی کېږي، ما ته لاره ډولی کېږي، زه پې سفر کومه. دا د درود شریف برکات او خشته برکت ته زه ویم. زما په ذهن کې دا حدیث کې راځي چې چا په نبی علیہ السلام درود ووی د باندې خدای پاک 10 برکتونه نازل کی، دنه به خدای 10 ګناهونه ورجوي، دله به الله 10 نیکۍ ولیکي. یو وخت نبی علیہ السلام مبارک خپه او پریشان ناستو، حضرت جبریل علیہ السلام راغی، نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله خپه پریشانه؟ نبی علیہ السلام او وی زه خو الله یو خبرې لره ولیږلم، ورشه پیغمبر علیہ السلام ته ده ووایه چې څوک پتا یو ځل درود شریف ووایي د ده نه به زه 10 ګناهونه ختم کم، 10 به وله نیکۍ ولیکم، 10 به پې برکتونه نازل کړم. رضیته؟ اوس خوشحاله شوې که اوس هم نه خوشحاله؟ نبی علیہ السلام وفرمایل رضیتو، اوس خوشحاله شم. دې برکت دی د درود شریف. لیکن د ټولو نه ښکلې برکت څه دی؟ زما په ذهن کې هم راځي، هغه دا دی حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمائی من صلی علی عند قبری سمعته، څوک چې زما د قبر خوا کې په ما درود ووایي، هلته مخامخ چې ودرېږي وی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، او وړه کې به دا راولي چې دا صلات او سلام ما په پیغمبر علیہ السلام ووی، زما دا صلات او سلام نبی علیہ السلام اوري، مخامخ به ورته ووی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله، الصلاة والسلام علیک یا صفی الله، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق الله. دا درود هلته کې وایه. او چې دلته کې وی په پاکستان کې په افغانستان کې یو ځای بل ځای، نو نبی علیہ السلام فرمایي ومن صلی علی نائیا، دی لرې د زمانه او په ما درود وی ابلغته، هغه ما ته رسول کېږي د فرشتو په ذریعه. ولی حدیث کې راځي من صلی ان لله ملائکة سیاحین فی الارض، دا الله فرشتي دی په دې مخ د ځمکه چکرې لګوي. د فرشتو مختلفې ډیوټۍ دي، د چا په اونو کې ډیوټي ده، د چا په کاڼو کې ډیوټي ده، د چا په اوبو کې ډیوټي ده، د چا د مور ګېډه کې دننه په بچي باندې ډیوټي لګېدلې ده، او د بعضې د درود شریف دپاره خاص فرشتې الله مقرر کړي دي. ان لله ملائکة، دا الله فرشتي دي سیاحین فی الارض،
په دې ځمکه کې چکرې لګوي. یبلغوني عن امتی السلام، د امت نه ماته سلام را رسوي. زما امت چې په ما سلام وای نو هغه سلام ماته د امت دلته کې را رسوي. نو زه وایم اکثره ویم چې د درود شریف او یو حدیث کې راځي وی فرشته ځي نو نبی علیہ السلام ته دا وای الله فلان کی د الله رسوله فلان کی د فلان کی زوینن پتا دومره درود شریف ویلی دي، فلان کی د فلان کی زوینن پتا دومره درود شریف ویلی دي. نو چې د درود شریف د برکت نه ستا نوم د پیغمبر علیہ السلام په مخ کې واغشتلی شي یا ستا د پلار نوم د پیغمبر علیہ السلام په مخ کې واغشتی شي، د دې نه لوی خیر او برکت بل شته. څونه به خوشحالي نبی علیہ السلام چې فرشته ورته ووایي چې د تورنګزو فلان کی د فلان کی زوی پتا دومره درود شریف ویلی دی، اب څونه خوشحاله شي. او ګوره ورسره خوا کې حضرت ابوبکر صدیق هم دی، ورسره خوا کې حضرت عمر فاروق یاران دي، هغوی به څومره خوشحاله شي. ممکن ده چې هغوی دعا مو کړي چې الله رسوله د خو په تا ډېر درود ویلی دي او دله به سفارش هم کې او د باندې د خدای رحم وکړي. ممکن ده انسان دی، ممکن ده چې داسې وویلی شي. نو دا د درود شریف برکات دی رونو. نو درود شریف په پیغمبر علیه السلام ډېر وایي، ښه ډېر زیات درود شریف وایي، دې کې ډېر لوی خیر دی او ډېر برکت دی پکې. یو ځای کې نبی علیہ السلام یو صحابي حضور پاک ته وفرمایل وی د الله رسوله تا باندې څونه درود شریف ووایم؟ وی چې څومره دې خوښې نو وی داسې به وکړمه چې نیم وخت به زه ځان له دعاګانې غواړم، چې سړی فارغ شي دعا غواړي نو نیم وخت به ځان له دعاګانې غواړم او نیم وخت به تا باندې درود شریف ویم. وی ډېره ښه ده، فان زدت فهو خیر. وی که دې نه دم زیات که نو بهتره به وی ښه دوه حصې ټیم به تا له درود شریف ویم، یوه حصه کې به زه ځان له دعا غواړم. وی ډېره ښه ده، فان زدت فهو خیر، که دې نه دم زیات که نو ښه وی. وی ښه ده الله رسوله د دې نه زیات به م تا له ویم او لږ ساعت به ځان له دعا غواړم. نو وی ډېره ښه ده، خو که دې نه دم زیات که نو ښه وی. صحابي څه وی؟ وی د الله رسوله بس تا ته پتا به درود شریف ویم ځان لاړو دعا نه غواړم، تاله به درود شریف ویم او ځان له به دعا نه غواړم. حضور پاک سو فرمایل اذن تکفا همکا و تغفر ذنبکا. وی بس خبره خلاصه شوه. سړی دو سوال څه دپاره کوي چې خدای ما وبخي، نو خدای به دې مفتو کې وبخي. چې ما باندې درود شریف او دعا نه کې نو تغفر ذنبک، ګناه به دې مکمل وبخلی شي. او تکفا همک، سړی چې دعا کوي نو غټه دعا څه غواړي چې خدای ما د پریشانو نه خلاص کې. هلکه لویه خبره دا ده که نه، که بیماري ده نو هم پریشاني ده، که بچی نشته نو هم پریشاني ده، که دشمنی ده نو هم پریشاني ده، که جګړه د چا سره کړې ده نو هم پریشاني ده، او که پیسه د سره نشته نو هم پریشاني ده، که روزګار د سره نشته نو بیا پریشاني ده، که نوکري د چا نشته نو بیا پریشاني ده، که کور کې جګړې دي نو بیا پریشاني ده، که زامنو سره جګړې دي نو بیا پریشاني ده. خو هر شي کې پریشاني ده که نه. نو اذن تکفا همک، پریشانۍ به دې ټولې ختمې شي. زاړو د یو درود شریف برکت دقه شو، پریشانۍ به دې ټولې ختمې شي. الله ته پریشانۍ ستا معلومې دي، که مالی دي، که بدني دي، که د کور دي، که بار دي، که د اولاد دي، او که هر څه دي، او ګناه به دې وبخلی شي. دا د درود شریف برکت شو. او بعضې خلکو یو خبره مشوره کړې ده، وی درود شریف یې په ولاړه به نه وی، او که دې ووایي نو دا چل به راباندې وشي، او قبلې ته به دې مخي، او که بل خوا دې مخ کړې نو ګورې دا چل به ده. دا د درود شریف دشمنان دي. او بې اودسه به نه وی، او که دې ووایي دا چل به در باندې وشي. نو غریب پړه کې سوچ کوي چې واقعي په پلان کې دا چل شوی دی، دوی په ولاړه درود شریف ویلی دی. پلان کې چې دی که نه ګوره که نه ملی خوږېږي، دا جوړ د بې اودسه ویلی دی. پلان کې چې دی که نه وایي په سر یې درد دی، ښه دا جوړ د بې اودسه ویلی دی. بشیرجان چې دی که نه دا سترګې هلکه معذوره دی، دا جوړ د درود شریف په بې اودسه ویلی دی. دا بیا شکونه راځي، دا نشته. اصل مسله دا ده چې اودس ډېر بهتر دی. زما په خبره پوه شوې؟ اودس ډېر بهتر دی. ښه دا ده چې اودس وکړه، قبلې ته مخ کا، التحیه شکل کې مو سره کښېنه او درود شریف وایه. څومره چې د آدابو خیال ساتي، په دې آدابو دا شی نور هم خشته کېږي. لکه تا مټۍ واغېشتل او په عام پلاستیک ګوتۍ کې دې راوړل او په مبارکۍ کې دې بشیرجان له یوړل چې دا مبارک دې شه بشیرجانه دا مټۍ والا. بشیره داسې خو په دې خوشحالېږي که نه؟
نو اسې دی ولا پلاستیک ګوتای کې مټۍ واغېستل چې بشیر جانه دا د مبارکي شوه والا او یو دا دی چې هغه مټۍ ولا په ښکلې ډبي کې بنده کې اشکری کې پلاستیک پې د پاسه چړو کې ګلونه پکې دی نو که د هغې نه کمه مي او دله دې راوړه دی به پې ډېره خوشحاله شي نو دقه رنګې که درود شریف اودس دی وکړو قبلې ته دې مخ کړې او تحیه شکل کې هم کېناستې او شپم د جمعې وي مثلا نو ډېر لوی مزېدار ګفت ته جوړ شو څه ته جوړ شو ګفت الله به پې ډېر خوشحاله شي لیکن که بې اودسه هم وی نو ویلی شي که په ولاړه مې نو وایه په چا څوک به اودس کولی شي څوک به نشي کولی څوک به وایي به چې وروره زه درود ډېر وایم نو دونه زه په جومات کې کېناستی کم ځای شم قبلې ته مخ کولی کم ځای شم نو چې څومره درود شریف وی د خدای قرآن بې اودس هم ویلی شي په اودس کې هم ویلی شي درود شریف هم دغسې دي د خدای قرآن په ولاړ هم ویلی شي او په ناسته هم ویلی شي قبلې ته دې مخې هم ویلی شي او که قبلې ته دې شا هم ویلی شي دقه رنګې ذکر او درود شریف هر وخت کې وایه ښه هر وخت درود شریف وایه نو دا د پیغمبر علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام لوی کمال الله په حضور پاک کې را جمع کړ دا یو دویم ته ویې لکه آدم علیه السلام له خو الله دا کمال ورکړو چې جنت کې ژوند تېر کړی دی هغه جنت کې اوسېدلی دی نو پیغمبر علیه السلام لم الله دا حیثیت ورکړی دی د معراج په شپه الله کم خوا رسولی دی جنتونو ته جنتونو ډېر مزیدار نو ما تپوس وکړو لمن هیا دا د چا دی دا بلډینګ وی دا ستا د یو امتي دی ما وی چې زما امتي څوک دی وی عمر نوم دی د عمر فاروق دپاره دا محل جوړ شوی دی وی عمره وی اړه کې مې رالل چې زه ورننوځم او ستا دا محل وګورم خو ته ډېر غیرتي ستا غیرت را مخکې شو نو وردننه نه شوم کیسے نه سبا پړه کې دې سره نشي چې ته زما محل ته زما د اجازت نه بغیر ولې وردن نشوې فذکرت غیرتک حدیث بخاری کې راځي ستا غیرت را مخکې شو نو وردن نه نشم نو حضرت عمر وجړل ډېر یې وجړل ابک اغارو یا رسول الله د الله رسوله زه به په تا غیرت کومه په بل چا هم نه نو پتا چې ته وردن نه شوې خو زما دپاره فخر دی او بلال پورې به ټوقې کولې خندل وی بلال ستا د جنت ښځه مې هم لیدلی دی او ستا د جنت کور مې هم لیدلی دی هسنګه یو ډېر خشته محل و مخکې یو خشته ښکلې وله بېدله او یو جینۍ ناسته او یو هوره هغې چې به په مخ باندې لپه واچوله نو هغه لپه به د ملغلرو په شکل کې او د یاقوتو په شکل کې ترې لاندې پرېوته دومره ښکلې وه نو ما تپوس وکړی جبریل علیه السلام نه دا محل د چا دی دا ښځه څوک ته وی په خپله دې تپوس وکړه نو خوب کې سړی مکلف نی ښځونه هم تپوس کولی شي دا منامي معراج دی او که یقظتن د ویښې معراج شي نو په جنت کې څوک مکلف نه دی بیا جنت کې د ښځې نه هم تپوس کیدی شي دواړه دي یا منامي یا یقظتن تپوس ته کوي وی تپوس ته وکړه او جبریل علیہ السلام چې بس خبره نبی علیہ السلام ته کوله نو د الله له طرف نه به یې کوله نو نبی علیہ السلام ته تپوس وکړو ته څوک دا محل د چا دی وی دا ستا یو امتي دی بلال یې نوم دی دا د هغه محل دی وی ته څوک یې وی زه د هغه په انتظار شپې ورځې اړوم راړوم نو جنت خدای پاک نبی علیہ السلام ته ښودلی دی دننه وردننه شوی دی د هغې دا په ویښ هم وردننه شوی دی نبی علیہ السلام د هغې د اوبو صفتونه یې مونږ ته کړي دي د هغې د خټې صفتونه یې مونږ ته کړي دي د هغې د یاقوت و مرجان صفتونه یې مونږ ته کړي دي د هغې د محلونو صفتونه یې مونږ ته کړي دي دا د آدم علیہ السلام کمال او الله تعالی دا کمال حضور پاک مبارک لا هم ورکړی دی را به شو ورپسې حضرت نوح علیہ السلام ته د نوح علیہ السلام څه کمالو د نوح علیہ السلام دا کمالاتو چې الله تعالی د هغه په یوه دعا باندې ټول کافران چې څومره هغه هلاک کړل دعا یې وکړه د الله په دربار کې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا خدای چې د کافرانو نه په مخ د ځمکه څوک پرې نه دی نو الله تعالی ټول کافران غرق کړل او نوح علیه السلام سره د او یو کم و بیش یا درې او یا دوه یو مسلمانانو الله په کشتۍ کې بچ کړ د حضور پاک دې کمال ته مو ګوره که نه په جنگ بدر کې چې څومره دشمنانو د نبی علیه السلام هغه خلق چې د حضور پاک په ملا مبارکه باندې لرې باد شول
او ګندګۍ به پې چولې او مرکې به ورته ساده راچو او هغې له به ولونه ورکوله. په جنګ بدر کې د لږو مسلمانانو د مخه خدای پاک مردار کړل که مردار یې نه کړل. د نوح علیه السلام دشمن د نوح علیه السلام په جنگ مړ نه شو. دشمن چې ستا د لاسه مړ شي دشمن او ته ورته ګورې او خپې ټکوي نو دا دله بیا خوند درکوي. نو دا بیا کافر دشمن د نبی علیه السلام مبارک او د صحابو د لاسه خدای ټول مردار کړل او چې کم پاتې شو نو هغې ته خدای ایمان غوندې عظیم نعمت ورنصیب کړ. حضرت ابراهیم علیه السلام لویه معجزه و لوی کمال سو اور په الله ګلې ګلزار کړ. نمرود چې کله اور ته وغورځو نو الله پاک اور ته اعلان وکړ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. اے اورا په ابراهیم علیه السلام یخشا خو سلاما اسنه دومره یخ شي چې د یخنۍ نه ولا تکلیف ورنه کې معتدل چې نه پکې یخني وي او نه پکې ګرمي وي. دا د هغه اور پې ګلې گلزار شو اور پې سالم شو. اوس دا برکت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ووره. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه حضرت انس وی حضرت انس د پیغمبر علیه السلام د لسو کالو خادم حضرت انس وی مال پیغمبر علیه السلام یو رومال را کړی نو چې کله به خیرن شو نو تنور کې به مې ومنډه نو چې واپس به مې راوویسته نو پاک شوی به. نو هغه د ابراهیم علیه السلام ذات ته بېشکه برکت شته. پیغمبر به اور څنګه سوځوي؟ پیغمبر خو ډېر لوی ده شان خاوند دی لیکن کم رومال سره چې د حضور پاک ګوتې مبارکې جنګېدلي دي هغه هم اور نه سوځوي. دیکه دا څونه مزیدار کمال شو چې کم رومال سره د هغې لاس اوچ کړی دی نو ما به اور ته دننه که تنور ته نو صفا به شو نو پاک به مې راوویسته. ښه که ته وی چې د ابراهیم علیه السلام خو یو عظیمه معجزه وه او کمال به ویم کمال چې ګوره هجرت یې وکړه د الله دپاره د عراق نه روان شو څومره مزلې وکړه پیاده او یو ورسره بیبي ساره ده او یو ورسره حضرت لوط علیه السلام رواره دی او لاړ شام ته او په شام کې بیا د خدای کور جوړ کړ چې هغې ته بیت المقدس وایي. دا څومره کمال. نو هغه کمال خدای پیغمبر علیه السلام لم ورکړ د مکې مکرمې نه پې هجرت وکړ او کوم طرف ته ورسو مدینې منورې ته. او مدینه منوره کې پې دوه جوماتونه جوړ کړل یو ته مسجد قبا وی او بل ته مسجد نبوي وی. دوه جوماتونه شو. اوس وګوره بیت المقدس هم ډېر مبارک جومات دی. حقیقت دا دی چې مبارک جومات دی لیکن د هغې بیت المقدس نه مسجد نبوي زیات مبارک دی. د هغې مونځ هلته مونځ په یو په 1500 دی په بیت المقدس کې او په مسجد نبوي کې مونځ یو په 1000 دی او یو روایت کې یو په 50 سره دی. او مسجد قبا چې کوم الله په پیغمبر علیه السلام جوړ کو د هغې څونه برکت دی هغې کې 2 رکعته مونځ د عمرې برابر ثواب لري. دا برکت شو. هغه برکت خدای ورکو. او ابراهیم علیه السلام که ته وی چې بیت الله شریف جوړ کړی دی نو بیت الله شریف نبی علیه السلام نام خدای جوړ کړ. دا خو اصل کې ما درته مخکې و چې آدم علیه السلام جوړ کړی و هغه نه مخکې فرشتو جوړ کړی نو ابراهیم علیه السلام په لاس هم جوړ شو او بیا د پیغمبر علیه السلام په لاس باندې هغه هم پکې خدمت وکړو قریشو چې کله جوړو. یو خبره به بله ستاسو ذهن کې راځي چې هلکه د اسماعیل علیه السلام کمال پکې شته که نشته؟ د هغه څه کمالاتو؟ د هغه دا کمالو چې د هغه خپه مبارکه فرشتي جبریل علیه السلام په ځمکه راوبروله نو زمزم چینه راوخوټ کېدله. هلکه لوی برکت دی که نه دی د زمزم د چینې؟ اوسه پورې برکت دی. حالانکه ابراهیم اسماعیل علیه السلام هغه وخت کې لا پیغمبر نو 40 کاله کې پیغمبري ملاویږي لا ماشوم بچی دی د مور پی خوري او خپه والا جبریل علیه السلام راوبروله او د زمزم چینه پیدا شوه. دا څومره لوی برکت ډېر وی واقعي برکت. دقسې برکت الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور کړی دی. څنګه هغه دا جسمانی برکت دی هغه روحانی برکت دی. د هغې مثال به درکم. نبی علیه السلام فرمایي یو ځل یې وفرمایل ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه. زما د کوټې او د منبر په منځ کې چې کوم علاقه ده دا د جنت د باغچو باغچه ده. و منبری علی حوضی او زما منبر د حوض کوثر په غاړه پروت دی. نو علما خو د دې توجیهات ډېر کوي خو اسانه غوندې توجیه چې د تو کومه څه شی دی
هغه دا چې د قیامت پر ورځ به دا ریاض الجنت دا باغچه د باغچو د جنت دا به الله راوالي په جنت کې به کېږي او دا منبر دا به الله راوالي او دا به د حوض کوثر په غاړه باندې کېږي. د دې وجې نه علما لیکي چې څوک مدینې منورې ته لاړ او په ریاض الجنت کې دې مونځ کوي نو دې د الله نه دا سوال وکړي مانځه نه پس چې الله په دنیا کې دې د جنت ځمکې له راوستې ما نو په آخرت کې مې د جنت ځمکه نصیب کړي. او چې د منبر مبارک سره خوا کې دې کښېني